الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن حديث كتاب الله، فإن الهدى حدي محمد صلى الله عليه وسلم، فإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون. صدق الله خالقنا العلي العظيم. در الشريف ويسأل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حمد سنادي فاكر ذي قال الله جل جلاله عما نواله فقرآن عظيم فاك يو آيات راويله يو خبر وكذا قرآن فاك قرآن مجيد دا طول دا الله خبري دا الله كلامي دا الله قفتي وينارا الله واي قد أفلح المؤمنون بشك بتحقيق كامياب خلق دي أغا مؤمنان. وس دا قد مؤمنان کی ته بیا علماء کرام وايي دغه آیات الله جل جلاله له چا ځخله او چې ځخه آل وکړي هغه دغه خبره توکه الله تعالی جبرائیل امین ته ویل هغه له نبی عليه الصلاه والسلام د آیات را نازل شو. پیغمبر علیه الصلاه والسلام فرمایي الله جل جلاله ستیم جنت جوړ د جنت له جوړېدو څخه مخکې الله جل جلاله و جنت ته وویل چې ای جنت اوس ما ته ووایه ته ما څومره ښایسته کړی او د دنیا کم نعمت دی هغه په تا کې نشته و ما ته چې هغه نور نه ښایسته هم کم در یم جنت ته ویلې چې تر دغه به بالا زیاته بل ښایسته ځای نه بحدیث کی راځي وي الله جل جلاله په جنت کې یو خاص ځای جوړ کړي یو خاص یو ځای دی هغه د جنت کې لکه جنت المعلا جنت البدار کم نمونه دي مقام محمود پلانه جنت کې ډېر نمونه دي کم ځای و دغه په جنت کې د هر ځای خپل یو نوم دی د خپل مقام بیا غزت الله ویل چې ای ما ته وایه تر جنت څونه ښایسته یې هغه ورته ویلې جنت غسې هغه مقام ورته ویلې چې زه تر نورو جنتو په سلهاو په زرهاو وارې ښایسته یم الله ویلې ما جنت جوړ کړ په جنت کې مې دا رقم اعمال داسې نعمتونه جوړ کړ اوس نو زه قسمونه خورم الله په خپله قسم خورم یو د انسان قسم نه چې په یو معامله شي قسم وکړو که بیا قسم ورباندې واوري دا انسان به 2 ورځې روزه نیسي یو غلام آزادوي 10 مسکینانو 8 مسکینانو ته یتیمانو ته به سهار و ماښام مړۍ ورکوي دا یې کفاره ده اوس الله په خپله قسم خوري وایي زه به 50 شانو قسم خورم الله وایي پیغمبر علیه السلام حدیث دی چې زما د پر خپل ذات زما د پر خپل بادشي باندې قسم زما د پر خپل ربوبیت باندې قسم چې زه رب یم بادشاه و دغه ځای به منافق انسان زه نورو نه بس اوس منافق وایي و چیشته
دوم قسم هوا وایي دغه ځله به زه هغه انسان نور نه باسم چې هغه چغلخوره وي، شیطانات کوي، یو بل سره جنګوي. و چغلخوري او منافقت کې الله څه وایي په دې باره کې؟ دا دوه شیانو کې به لږ وضاحت وکړو. اول چغلخور انسان الله جل جلاله وایي، پیغمبر علیه السلام فرمایي که چیرې الله تعالی ستا شیطانان د مځکې له سره ټول، علما کرام فرمایي، علما کرام وایي که چیرې الله جل جلاله د شیطانان له مځکې سره ټول د مځکې پر سر به تر شیطانانو زیات فساد، تر شیطانانو زیاته تباهي چې پیدا کړي، هغه دغه انسان پیدا کړي، دا چغلخور انسان. چغلخور وایي و چې شته تهمت ویل، درواغ ویل، په یو بل پسې بد رد ویل. یو لوی عالم دی هغه فرمایي، غالبا صحابي دی انشاءالله، هغه فرمایي به یو ورځ زموږ په کلي کې په بازار کې انسان غلامان خرڅېدل، د انسانان د کفارو خلک په چاراز دا به غلام ولې، دا غلام چغلخور ولې. نو پر چوک باندې انسان نارې وایي پلانی غلام په 2 روپۍ باندې خرڅوم، تر بازار یې په 20 په 30 روپۍ ارزانه خرڅوم. خلکو ورته ویل څه عیب پکښې دی؟ ول مړۍ پخولی شي، چای پخولی شي، کار در کولی شي، چوکیداري کولی شي، بل کار کولی شي، بل کار کولی شي، خو یو کار پکښې دی چغلخوره دی، شیطانت کوي، منافقت کوي، تهمت وایي، بد رد وایي، درواغ وایي. هغه سړی واخیستلی، ول د دا دونه غټ نقصان نه دی چې کور دی بوتلی، خپل کور څو شپې تېرې سولې، دا خادم و دی کور ودانې ته وایي و دې شي څه وایي ستا خاوند یو چا څخه وایي چاته ویل هغه لور ورکوي، واده ورکوي. که ستا چېرې خوښ وي د هغه ښځې ځان خلاصوې، د هغه بلې ځان خلاصوې، ماښام د سړي د ژیرې د سر ویښتان و ما ته را پرې کړه، ما ته یې راکړه، زه به یو داسې ګیم و یو داسې کیل به وکړم، ستا خاوند به له دغسې خلکو د نفرت وشي. ښځې زړه واخیستلی، حقیقتا دغسې سړی پورته شو، الټی په خبره الټی پوه کړی، سړي ته ویل چې ستا ښځې له پلاني سړي سره کار شروع کړی دی، خبره شروع کړې دی، دغه ته روان دی، کېدای شي ماښام پر تا باندې حمله وکړي، تا مړ. هغه عالم وایي چې څه ټایم ماښام دا ښځه ورته ته ویلې سړي ته، دا چې خادم غلام ته وایې دې ځای نه ویش په پروت یې، خیال به کوې د ځان حفاظت پر. چې ماښام ښځه راپورته شوه، بیا تې په لاس کې د سړي خوا ته راغله، چې سړي هغه ښځه ولیدله، ښځه پر هغه ځای مړه کړه، نه وار دی، نه تار دی، نه خبره ده، نه جواب دی، نه سوال دی، نه کتاب. خلک په خبر شو، د سړي خلک په خبر شو، راغله دا خاوند یې مړ کړي، زوم یې مړ کړي. 100 مړي په دغه جنګ باندې سره وسو، په دغه چغلخوري باندې سره وسو. یو حکایت ځین جوړ شو، یو معامله ځین جوړ شو. بیا پیغمبر علیه السلام فرمایي وایي چې څه ټایم چا پر چا باندې یقین یو خبره درته راغله، تر ټوله غټه ګناه، تر ټوله لویه غټه ګناه دا ده چې انسان ته خبره راغله چې فلاني سړي دا وویل، فلاني سړي داسې غلط دی، فلاني سړي داسې خبرې کوي، دا چمونه په تا پسې کول، فورا منل او فورا په هغه باندې خبره در بل چا رسول، دا ته ټول غټه ګناه ده. مګر خبره هغسې نه وي، له دغو شیانو څخه شر او فساد پیدا کېږي. الله وایي دغه انسان به زه قسم یې وخوړې، زه به دغه زیان دغه جنت ته بیا نه کړم ورله. پیغمبر علیه السلام فرمایي وایي چې څه ټایم پورې و تاسو ته خبره څه ټایم ته یو نوې خبره راورسېږي، تر هغو پورې مه ومنه چې تا یې په خپله تصدیق نه یې کړی. تصدیق باللسان چې چا ته د پسم په اکن مثال کې ته ستا ورور داسې شم وشو، منمه خوشکه مه ورته کړه، و آیا ما په زړه کې نفرت مه ځم پیدا کړه، اول معلومات ځینې وکړه. که هغه په خوله درته ویله چې هو، چې هغه داسې خبره درته وکړله چې تا په غوږو وارده چې په خپله دې ومنل، یا په لیک کو تا ته پیغام تصدیق راغلی ویې منل،
نو چې پرت تصدیق دی وسولې دا به منې پیغمبر علیه السلام فرمایي وار لمخه انسان لوی غټه ګناه ده چې وار لمخه خبره پیله ځکه خو زموږ په معاشره کې دا حالات ډېر دی بیخي ډېر دی خبر مې په داسې سوی ده راسي وایي دا ستی په کور کې دا پېښ شوی خبر مې زه په تا خبر شوم تا داسې چم کړ ما مې یوه خبره پېښ شوي یوه خبره خبر مې بل ورځ خپل ورور مې در باندې خبره هغه دراسي وایي سل خبرې پسې درته ویلې وایي په فلاني بازار فلاني چوک فلاني مکان فلاني پیټک فلاني ګلۍ کې فلاني ځای باندې فلاني چوک باندې فلاني سړی ما ته دونه خبرې ستا باره کې راکړي چې ستا ورور داسې کړی ستا مور داسې کړی ستا پلار داسې کړی ستا زوی داسې کړی ستا سکه ورور داسې کړی همسایه داسې کړی دا ډېر غټه تباهي ده الله جل جلاله د دې انسان باره کې قسم خوري دا انسان به زه خپل جنت ته نه کمېږي اوس پیغمبر علیه الصلاة والسلام څه وایي وایي زه څه ټیم چې الله جل جلاله معراج ته وخځولم د معراج شپه الله تعالی زه اسمان ته وغوښتي بیا چې اسمان له ملاقاته بعد الله تعالی جبرائیل امین ته ویل چې د جنت چکر ورکړه د جنت چکر ووله بیا جبرائیل امین ته ویل د جهنم چکر ورکړه د جهنميان هم به ووینه نو پیغمبر علیه السلام په لارې باندې روان انسانان روان دي دغه سون دغه دوه دانې سونډان یا سوړان لف عربي کې لف ورته دغه بالا چې د انسان پر وجود باندې داسې راوستي د شاوخوا پس کېږي دغه دونه غټ دی چې دی روان چې په پښو کې بندېږي دی تګ نشي کولی دونه غټ غټ سوړان یې ول دا به روان پیغمبر د خدای چورته وکتل نو جبرائیل امین ته ویل چې ای جبرائیل امین دا څنګه انسانان دي چې دا تګ نشي کولی یو سوړی پر شا باندې اوښتی دی د شاوخوا پس کېږي یو سوړی دونه غټ دی چې تر پښو یې لاندې کېږي جبرائیل امین ورته ویل د هغه انسانان چې غلخوریت پې کولی دا هغه انسان اول چې یو بل مسلمان به سره جنګول یو بل مسلمان باندې کې تهمت ویل یو بل مسلمان باندې کې درواغ ویل یو بل مسلمانانو سپه رد بند ویل مسلمانانو دا یو شی زموږ په معاشره کې به انتها ډېره ده بیخي ډېره ده د خپل سکه ورور د خپل سکه زوی د خپل کورودانه خپل مورجانې د دغه باره کې تا ته معلومات ته هم حتی کې چې تصدیق دې نه شي د هغو پر اطمینان مه کوه منډه مه وه خوشکه مه کوه لاس مه څنډه بد ورځ مه وایه چاته زړه کې نفرت مه پیدا کوه ستا د یوه د زړه نفرت د وجې هغه شیطان خو لاړې لاړې تا دته به ته ودې په مایک سره پاڅاست علما کرام فرمایي وایي چې کم کلي کې انسانان له یوه درې څو کې یوه حصه چې هغه چغلخوران پیدا شي یعنی په سل کې 50 کسان چې هغه چغلخوره وي شیطانان او انساني شیطانان وایي هغه کلي ته شیطانان نه ځي وایي زموږ پر ځای به دې کافي دي دا علما کرام فرمایي او الله جل بل د منافق انسان خبره کړه مسلمانانو ورونو منافق انسان لوی غټه علامه دا ده چې تر ټولو لوی غټه علامه دا د دین بد کېږي لمونځ ورباندې بوج روزه و زکات و حج و عبادت و د خدای د رسول محبت دا ورباندې بوج او پیغمبر علیه السلام الله جل په خپله په قرآن پاک فرمایي وایي چې کوم انسانان چې کوم څوک پر ما ایمان راوړي هغه زه له عذابه بچوم کوم چې پر ما ایمان نه راوړي الله وایي هغه به عذاب دایمي عذاب علیم دایمي به په عذاب په جهنم کې زه ساتم اوس الله په خپله فرمایي وان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار دغه منافقین انسانان تر دغو کفار و مسلمانانو لاندې تر هغو کفارو لاندې ماده د جهنم ورته کړی تر هغو به لاندې عذاب دغو مسلمانانو انسانانو لپاره الله په خپله په قرآن پاک فرمایي مسلمانانو ورونو دا یو اول شی چې کوم ماتې ته ویل دې باره کې زموږ معاشره کې ډېر قطعا په چا پسې مه ځغلئ قطعا د چا تصدیق زر مه کوه تر څو پورې چې به ذات خود هغه مسلمان خبره تا راودنې له دې وجې زموږ انسانان په دغو ګیمو کې سره پراته دي ته پلانی کهیل زه پلانی ته پلانی قوم زه پلانی ته پلانی نسل زه پلانی نسل ته پلانی بچي زه پلانی بچي دا رقم انسانان سره تقسیم
له دغه انسانانو څخه بیا د انسانانو څخه اول سیدا پورته کې د انسانانو مابین اتفاق ختمي د مسلمانانو مابین چې اتفاق لوړ شوی د مسلمانانو په منځ کې محبت ورکې شي مخامخ به یو کلی د مسلمانانو دا نږدې کلی به لکه دا ځای بایپاس نږدې به پروت پر هغو مسلمانانو باندې د غربته به مري له لوږې به تږي به مري پر هغو مسلمانانو به ظلم شروع ستا د خپل حسد د وجه به ته نه ورځې دعا به نه ورته کوې او بل تر ټولو غټ نقصان دا پیدا کوي چې مسلمانانو په منځ کې اتفاق اتحاد ختم شولی ورځ په محشر به دغه مسلمانان د سره ورک وي د سره ورک وي لکه زانګه علما وایي لکه زانګې چې یوه زانګه چې له خپلو له سیله څخه زانګه ووځي ورکه سي لاړه زانګه چې له سیله ورکه سي زانګه په شپو مزل کوي مګر لکه خپله سیله که ووتله یوه ګنټه مزل هم نسي کولی داسې په مځکه کښېني انسانان به ورځ په محشر داسې ډول د مسلمانانو له جماعته به ورکې لکه زانګه چې ورکې چې ورکه سوله چې پر کومو خوا له یوه جانه باندې ننوته پر کفارو ننوته که په هندوانو ننوته که په چا ننوته په هغو ټولۍ کې به روان الله تعالی دې موږ داسې حاله وساتي الله تعالی دې داسې صفوزه که انسانان وساتي مسلمانانو ورونو خصوصا له خپلې ژبې سره خیال کوئ خصوصا له خپل زړه سره خیال کوئ له خپل دماغ سره خیال کوئ نفرتونه مه پیدا کوئ خبره چې اورېدله تصدیق یې ډېر کوئ کوشش یې کوئ تصدیق ډېر کوئ عفوه کوئ پیغمبر علیه السلام هم قسم خوړلی پیغمبر علیه السلام فرمایي وایي زه د درو شیانو ذمهواري اخلم په هغه کې یو شی دغه وایي که کم انسان یو مسلمان وایي چا له تکلیف ورسوي هغه تکلیف زده مسلمان بیرته هغه مسلمان د الله د رضا په خاطر وبخښلی که په عزت کې کمی راغلی یا په مال او په جاه په جلال کمی راغلی ورځ په محشر پیغمبر اسلام فرمایي ما یې تر غاړه ونیسي دا پیغمبر اسلام په خپله فرمایي دی ذمهواره نه یم چې دی به ما ته لاس نه راکړي زه به خالي ورته ولاړم یا پیغمبر اسلام فرمایي وایي ما یې تر ګریوانه ونیسي تر غاړه دې ونیسي تا راته ویلو چې عفوه کوه ما عفوه وکړئ ستا له وجې زما په عزت کمی راغلی ستا له وجې زما په مال کمی راغلی وایي ما یې بیا تر غاړه ونیسي زه ذمهواره مسلمانانو یو بل ته عفو سره کوس نفرتونه مه پیدا کوس خصوصا دا حسد خصوصا دغه چغلخوري دا معاشره کې بې انتها ډېره ده بې انتها ډېره مجلس نسته اول که مجلس وي دغه چغلخوري ده نفرتونه درواغ بد رد یوه خبره پیسې وي سل سپېچا یوه پیسې وي نه سل پسې ورته تړه دا الله تعالی دې نو دا صفه وساتي الله تعالی موږ داسې حاله وساتي استغفار ډېر وایاست کوم مسلمان چې استغفار ډېر وایي الله تعالی د ژبې حفاظت کوي الله تعالی په مال کې برکت وکړي پیغمبر اسلام حدیث دی پیغمبر علیه السلام فرمایي چې کوم کثرت الاستغفار و کثرت المال کوم انسان چې کثرت استغفار ډېر ډېر وایي الله تعالی په مال کې برکت واچي مسلمانانو موږ مالونه ډېر لرو په موږ په معاشره کې د انسان نسل چې له لوږې مري ها یو مور دی ها یو مور خالی برکت نسته زموږ په مالو کې دا برکت د زړه هم نسته یو د زړه وجه دی یو د مال وجه یو د سترګو وجه یو د دماغ وجه چې کوم انسان استغفار ډېر وایي الله تعالی به د ژبې حفاظت الله تعالی به د سترګو حفاظت الله تعالی به د زړه حفاظت الله تعالی به د مال حفاظت الله جل په مال کې برکت ورچي اولادونه به صالحان وي غلط خبره به نه ځین کېږي درواغ به نه منې د چا خبره به د هغو نه منې چې تصدیق یې نه یې کړی مسلمانانو استغفار ډېر وایاست بیخي ډېر وایاست که چیرې ستا دماغ ستا سوچ ستا دغه په دنیا کې دومره لیونی دی نه در یادېږي د لمانځه باید یې مه هېروه درې دېرش وارې سبحان الله بیا الحمدلله څلور دېرش وارې استغفر الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله دا رقم وایه بیا آخر کې الحمدلله بیا استغفر الله په سبحان الله په ویلو باندې که الله جل جلاله تا ته رحم در باندې ګوز الله تعالی له رحمته به نور موجود کېږو موږ به ځو جنت ته انشاءالله موږ غیبي ایمان اورې په خدای په رسول باندې انشاءالله موږ به ځو که خدای کولی انشاءالله الرحمن مګر اوس ته سوچ وه الله تعالی پیغمبر علیه السلام فرمایي وایي جنت چې یو سپېره ډګر و سپېره میدان کوم انسان چې سبحان الله وایي داسې درخته شنه شي عربي اس په دنیا کې عربي اس ډېر تېزه منډه وي سل کاله چې عربي اس منډه ته د سایې لاندې وایي دا سایه به نشي ختم و چې انسان و جنت ته ننوځي مګر سپېره ډګر یې نه څه خوند به
چې انسان جنت ته ننوځي مګر د ده پر مځکه باندې دونه باغونه دونه شان شنه مګر داسې بل یو ته ورې بل یو سترګې دید نه په مړې دونه زیات چې انسان سبحان الله ډېر وایي د جنت مینه به ورته پیدا کېږي د خدای مینه به ورسره پیدا کېږي په خوله کې به همیشه د خیر خبره کوم انسان چې الحمدلله وایي الله تعالی په مال کې برکت ورکړي په اولاد کې برکت په کور کې برکت له پریشانۍ له بدرنګۍ به الله ساتي تر ټولو غټ کار به دا انسان به هیڅکله ګناه نه ځین کېږي الحمدلله خدای ستا شکر دی خدای ستا شکر دی الله تعالی وایي زما انسان او ما په هر منځ باندې دی په ورځ کې د څو وارې سولی الله تعالی چې ته لاس و ګناه ته غځوې الله تعالی ستا لاس بېرته راټول ته پښه په ګناه پسې وخې الله تعالی ستا پښه راټول ته سترګې ورواړې الله تعالی سترګې د پر بله خوا واړه ته زبه په ګناه پسې ورفې چې الله تعالی به دې زبه پر بله خوا راواړه له ګناه به دې رسه استغفار وایې بیا به دې تر ګناهو به هم بچوې کثرت المال مال به دې هم زیاتې الله تعالی دې موږ ټولو ته هدایت ته صراط مستقیم را نصیب کړي الله تعالی دې موږ ته هغه حال را نصیب کړي چې حقیقي د مسلمانیت وي حقیقي د انسانیت وي حقیقي د پیغمبر د امتي الله تعالی دې ټول موږ ته هدایت صراط مستقیم نصیب کړي دعا غواړم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه الذين خلاص رب العالمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين وانصر جيوش الموحدين واقتل الكفر واليهود والنصارى ومن على اللهم شتت الشمل والله فرق جمهم اللهم دمر ديرهم اللهم دمر اخبارهم امين يا رب العالمين برحمتك يا ارحم استغفر الله رب